د کعبه او د غلاف ترمنځ نبی علیه السلام ګستای رسول دی بنیزو دن وقه مداري چې اسماء بنت مروان او دا ابو عفق يهودي چې دوی په نبی علیه السلام پسې بدرت وي. حافظ ابن تیمیه رحمه الله هغه په دې باندې مستقل یو رساله کړې ده او په هغه رسالې نوم یې خېده الصارم المسلول على شاتم الرسول. په هغه رساله کې هغه لیکلي دي چې کوم یو سړی د پیغمبر بدرت وي او په هغه پسې استهزاء وکړه ګستاخ رسول وګرځي د دو توبه په یو جهان کې نه پدې. یو بل يهودي دی ابو عفق يهودي نو نبی علیه السلام دغه ابو عفق يهودي نه ډیر تاو دا ابو عفق چې نو دا ډیر خطرناک سړی و څنګه چې د اسماء بنت مروان نو داسې دی دغه په اسلام په ډیر بدرت وي د مسلمانانو به ډیر مذمت بیان. نبی علیه السلام هغه به تنګ نبی علیه السلام صحابه کرام د عمر پسې ولېږل. نبی علیه السلام سره په خپل اعلان پاغه کې یو د سالم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ چې دی ولېږو نبی علیه السلام چې ته دا ابو عفق يهودي دی مردار دا ابو عفق چې ونه ډیر زیات بډاو خو خله روغ او خطرناک یو قول دا راځي چې دا ابو عفق يهودي چې ونه د یو سل شلو کالو سپینګیره ای وخت کې يهود او نصارو انوانو ګیری وي لکه هغه به ګیری د سنوي دا پس یو فطرت د سپینګیره د 120 کالو ولکه خپل روغ او نو داغه په وجبانی وای مسلمانان ته ډېر تکلیف رسو. نبی علیه السلام بارک به ډېر زبان درازي کوله بد کلام به یو دا چې شاعر او په هغه شاعرۍ کې په اشعارو کې به د نبی علیه السلام بد وي او د مسلمانانو بد به وي. نبی علیه السلام په دغه صحابه کرامو ولېګل. نبی علیه السلام د سالم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ ته چې ته بده وجنه. نبی علیه السلام ته د سالم ابن عمر وی چې ته بیغام شه. د سالم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ لاړ نو دې چې لاړ بده ابو عفق يهودي پسې دی قاسم کمزور او سپینګیره او ګډاو کمزور شو. دا سالم ابن عمر چې لاړ دی یو ځای کې ګیر د املاسته په بشتره باندې دا سالم ابن عمر چې لا نو اسه مو سره پرځول نشو کولای سړی ګوډا او ختم او دوره به سونه د سالم ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سره خپل توره دا هغه توره د ابو عفق يهودي په سینه باندې کې خو او چې دا پاسه په زور کو نو دوره زور په وکړو چې دا سینې نه ولمو واسره او د املا د اډو کې نه ولا 13 کړه لاندې بشتره کې لاړ اسیم ګوډا او ختم شو کمزور چې کله بدای دې باندې مردار کو دا ابو عفق واپس تراغه نبی علیه السلام هغه ته خبر بیان چې پلان کې کافر میں مردار کړی دی چې ټول مسلمانان هغه ته نتاو. نبی علیه السلام ته ډیر زبردست کار دی کړی شاباشي ور دا داسې کسانو دا اسماء بنت مروان او دا ابو عفق يهودي چې دوی په نبی علیه السلام پسې بدرت وي او قاعده دا ده چې څوک په نبی علیه السلام پسې بدرت وي نو دا ګستاخ رسول دی. حافظ ابن تیمیه رحمه الله هغه په دې باندې مستقل یو رساله کړې ده او په هغه رسالې نوم یې خېده
الصارم المسلول على شاتم الرسول په هغه رساله کې هغه لیکلي دي چې کوم یو سړی د پیغمبر بد رد وي او په هغه پسې استهزاء وکړه ګستاخ رسول وګرځي د دو توبه په یو جهان کې نه قبلېږي دې که مثال په طور عرش معلا ته وخېږي او توبه وباسي توبه یې قبول نه ده چې چا ګستاخي د پیغمبر وکړه د ده توبه دا ده چې دې به قتل کېږي لکه مثال په طور د چا چې مخ تور شو او دې شادي شوده و نو د ده توبه دا ده چې دې به سنګسارېږي او په دې سنګسارولو کې به وجلی کېږي دا د ده توبه ده دغسې ګستاخ رسول دی چې ګستاخ چې چا د پیغمبر ګستاخي وکړه د ده توبه دا ده چې دې به قتلولی کېږي بله توبه دې نه قبلېږي که دې وایي چې ما دوباره ایمان راوړو دوباره مې نکاح وکړه نکاح مې تازه کړه ایمان مې تازه کړو اسلام مې دوباره قبول کړو او په قرآن باندې لاس کې خو چې زه ګستاخي نوره نه کوم دا د ده توبه نه قبلېږي د ده توبه به دا قبلېږي چې د نه سر قلم شي حافظ ابن تیمیه ځکه څومره واقعات چې مخې ته راغلي دي چې چا ګستاخي د رسول کړې ده د نبي علیه السلام په زندګۍ باندې نو نبی علیه السلام صحابه لیږلي دي او سړی وجلی دی سر یې وله قلم کړی اگر که توبه ایستې ده لکه مستقل واقعه به مخې ته راشي چې یو ګستاخ رسول تللی او د کعبې او د غلاف تر منځ ولاړو صحابه پسې لاړو نو نبي علیه السلام ته واپس جواب وکړو چې هغه د غلاف تر منځ ننوتی نبی علیه السلام ورته د غلاف کې پسې نیزې دننه کړې او دننه یې پکې ووژلی حرم کې دننه څوک عام څه څیز نه وژني بوټی پکې څوک نه ریبي چې کم قدرتي راختلی هغه به نه ریبي د هغې اجازت نشته یو مصنوعي چاکري دې ریبلی شي نو چې بوټی پکې خپل قدرتي راختلی هغه پکې نشي ریبلی په حرم کې دننه او د کعبې او د غلاف تر منځ نبي علیه السلام وایي ګستاخ رسول دی بنیزو دننه ووهئ مردارې نو چې چا ګستاخي وکړه د پیغمبر په باره کې د دې سړي توبه داخله